أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألم ترى آیتان دی کتلی إلى الذين ها کسانو تا اوتو نصیبا چور کلیشو دیتا یولو یا حصہ من الكتاب دا کتابنا یشترون الضلالتا دی اخلی گمراہ لرا ویریدون او دی اراد لری اند دی خبری تضل السبیل کہ تاسو بیلاری شیدنی غلارنا واللہ اعلم او اللہ تعالی خفی جنی بأعدائکم دشمنان استاسو لرا وکفا باللہ ولیا او کافر اللہ تعالی کارساز وکفا باللہ نصیرا او کافر اللہ تعالی مددگار. پدی آیتونو کے د اسلام او د مسلمانانو د دشمنانو بیان دی چې هغه خاص طور باندې یهود دي. د دې ځای نه به د سورت مبارکه تر اخره پورې اکثره حصه کې د یهودو د هغې مذمتونه او بیانې به چې دا د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي. معاشره کې چې څنګه خرابي شراب راولي دا یې بیان مخکې آیت کې وشو. دارنګه معاشره کې خرابي راوستون کې یهودم دي. دی شرارتونه کې سازشونه کې د اسلام باره کې د مسلمانانو باره کې چې کله مخکې آیت مبارکه نازل شو او پای کې تیمم حکم راغی. اوس تیمم کېږي په خاوره باندې او په خاورې سر سړی ګنده کېږي. خاوره چې په چا باندې واچي نه ځان سنډي او ځان پاکي. نو یهودو دا مذاق شروع کو استهزاء شروع کړه چې دا څنګه دین دی او دا څنګه مذهب دی. ځان د پاکولو دپاره په ځان باندې خاورې اچي نو په خاورو سره به ته څنګه پاکېږي. تیمم کې ته په خاورو باندې ځان پاکې د مونږ دپاره د پاکولو دپاره خاوره پکار ده که اوبه پکار دي. دا لا کم مذهب او دا لا کم دین دی. نو قرآن کریم دا آیتونه نازل کړو چې دا داسې عجیبه خلق دی چې دی الله تعالی علم ورکړو. دا د کتاب پوهه خلق دی او دی مذاق او استهزاء کې د الله کتاب پورې او قرآن پورې او د اسلام احکاماتو پورې. نو دا د اسلام او د مسلمانانو دشمنان دي. د شریعت حکم دی تیمم ټیک ته چې خاوره د پاکۍ ذریعه نه ده لیکن چې شریعت حکم وکړو نو پای سره پاکي حاصلیږي او تاسو به پاکېدی شئ. او دا سهولت خو دې ته نو میلاو شوی تاسو ته میلاو شوی ای مسلمانانو. نو دې تاسو سره حسد کې او دشمني کې چې دا اسلام کې داسې ښکلي آسان احکامات ولې رالو او موږ ته ولې داسې حکمونه نو میلاو شوي. نو قرآن کریم د دې خلکو مذمت هم بیاني او مسلمانانو ته خبرداری هم ورکي چې ردي په د استهزاء باندې او په اعتراض باندې او په مذاق باندې چې ته خفه نه شې دا دې تاسو سره حسد کې او دشمني کې نو ځکه لګیا دي. الم تر الی الذین اوتو په دې صورت کې الم ترا 15 پیرې راغلی دی او لفظي معنی خدا چې آیتان دي کتلی قتل کېږي په سترګو باندې. آیتا په سترګو باندې لیدل نه دي کړي خو معنا د دې علم ده چې آیتا تر دې خبرې علم راغلی دی او که نه. نو علم چونکې راغلی دی نو مراد علم تعلم دی. خو علم ترې ځکه وي چې دا پیغمبر علیه السلام ته چې کومه وحی راغلی ده علم راغلی دی داسې یقیني دی گویا چې تا په خپلو سترګو باندې لیدل وکړو هغه یقیني دي. څنګه چې د سترګو لیدل یقیني وي دارنګې د علم هم دقه شان یقیني دی چې تا ته راغلی دی. علم تر آیتانه دي کتلي استفهام دی خو په دې کې تعجیب او تعجب کې د غرضولو معنا پرته ده. نه مخاطبه داسې عجیبه خلق ته دا کسانو د دې باره کې تعجب پکار دی. علم ترى
آیتا ندی کتلی الی الذین ها کسانو تا اوتو نصیبن چې ورکړی شو دیتا نصیبن کې دا تنوین چره دا د تفخیم د پاره دی د غټوالي د پاره یو لویه برخه یو لویه حصہ من الکتاب د کتاب نه او کتاب نه مراد آسمانی کتاب دی یو چا تورات دی وی دا داسې عجیبه خلق دی چې دی باندې الله تعالی داسې لوی فضل وکړو چې آسمانی کتابونه 104 دي او په دې کې 3 غټ کتابونه الله تعالی دی له ورکړي دي نور سل وړي وړي صحیفې وي او دا سلور غټ کتابونو کې 3 کتابونه دي ته ملو شوي دي دومره د الله تعالی فضل په دې باندې شوی دی دا غي باوجود دی گمراه شو د الله د کتاب نه فایده وانه غستا د الله په کتاب کې هدایت ومي چې اراده د هدایت د حاصلولو کې او کچره اراده د غلطه وکړه الله په کتاب سره بیا گمراه کیږي با ځکه تا د گمراهۍ چشمه وتا چولې دي او تا د گمراهۍ اراده کړې ده د الله په کتاب سره بیا به گمراه هم شي که غلط مطلب تین روباسي په غلط مطلب په اراده باندې وته کینی نو گمراه کیږي با او کدا عمل پنیت باندې او د زده کول پنیت باندې او صحیح نیت باندې کیناسته الله کتاب بتاته هدایت درکې دې د الله د کتابونو باوجود گمراه شو الله په کتاب کې ذاتی طور گمراهی نشتا خو دې د گمراهۍ په اراده باندې وته کیناستو راوای غستو بدی گمراهۍ ته ورسېدلو دا مسلمانانو تم تنبیه ده چې تاسو هم الله تعالی آسمانی کتاب درکړی دی د هدایت پنیت باندې وته کینه د هدایت پنیت باندې زده کې او د هدایت پنیت باندې وګورئ غلط اراده مکوئ په غلط نظر مګورئ د اعتراض او تنقید په نظر مګورئ ورنه گمراه بشئ څنګه چای گمراه شو د قرآن مثال د باران دی باران کې ذاتی طور باندې نی لاندې ځمکه کې چې کم تخم پروتي نو کدا تخم د ګلابونو د میوو وي نا ګلونه بروخیږي او میوه بر زرغونی شي او کچره دا تخم د ازغو وي او د مرکوندو وي دغه مرکونډه دغه ازغي براخیږي نو دا باران نه کړو باران خو صرف ښکار کړو ارسو دا تخم خو د مخ کې نه پزماکه کې پروتو د کم انسان په ذهن کې چې د مخ کې نه خرابي پرته فساد پروتي دا قرآن چې انسان ووري هغه فساد راخکاره شي صرف نو دې په خپل باندې اعتراض او تنقید شروع کی مذاق شروع کی استهزاء شروع کی او چې کوم انسان د نظر پاک او صفاوي او کم از کم څه قدر او ادب پکې وي چې یو مذهبي کتاب دی دې چې قرآن اوري نو داسې بیجا تنقید او اعتراض او استهزاء بچریم نکی نوې چې من الکتاب د کتاب نه د اسمان د کتاب یو لوی عیسی یو لوی برخه عادی تور کړی شی و تفسیر کبیر ناشنا نقطه لیکلی ده وی قرآن کریم نصیبا من الکتاب وی دین الله تعالی د کتاب یو عیسی یو برخه ورکړی و او دی ونوي چې الله دین د کتاب پورا علم ورکړو په یهودو کې دوه قسم خلکو یو هغه چې هغه ایمان راوړو لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ دا ملګری نو دای بارک قرآن کریم علم الکتاب وای لکه 14 سپاره کې په سورۃ الرعد کې الله تعالی فرمایي وَقُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وی خلکو زما او تاسو من کې گواه دا خبره کافی ده الله گواره بدا خبره کافی ده او چې چا سره د کتاب علم دی هغه د ما د خبرې تصدیق کی نو دا خبرم کافی ده نه الته مراد چې کوم خلکو ایمان ناوړو عبد الله بن سلام رضی الله عنه ملګری نای ته قرآن وی علم الکتاب او دې د کتاب علم دی نای الله تعالی د کتاب پورا علم ورکړو د تورات او د انجیل ځکه چې په دا کتاب کې د موسی علی السلام ذکر او د نبی علی السلام ذکر او دی په دواړو باندې عمل وکړو نو قرآن وی چې دې سره د کتاب علم دی پوهه د وسره دا چې کوم ایمان نه وروړي دی باره کې قرآن کریم وی چې د کتاب یو حصہ د وسره پوره علم سر نشته نه ځکه نشته چې دی نبی علیہ السلام او نه منو صرف موسی علیہ السلام یې منو نو یو حصہ ومنل یو حصہ نه مني نو قرآن کریم علم الکتاب نو یو نصیبا من الکتاب وی یشترون الضلالة دی اهل گمراهی لرا
اشترا اغستلو توي دې کې یو قسم مجاز دی دا لکه یو سړی لړ شي بازار ته او ته پیسې ورکې او یو قیمتي څیز واخلې نو هغه به اخلي چې کوم ستا خوښي او مزیدار یو ښه وي نه به اخلي بېکاره څیز څوک هم نه اخلي دې سره هدایت سمن کو پیسې کړې ورکړو او گمراهي واغسته یشترون الضلالته گمراهي دی واغسته نو مراد یختارون دی گمراهي غوره کوي او خوښوي یشترون الضلالته دی اخلي گمراهي لره یعنی غوره کوي گمراهي لره ويريدون دی اراده لري ان تضلوا السبيل دا چې تاسو بېلارې شئ د نیغې لارې نه په خپلم ګمراه دي او تاسو هم ګمراه کول غواړي او دا ډېر ناکاره حالت دی چې انسان په خپلم بېلارې وي او نور خلک هم بېلارې کوي یو انسان که په خپله په غلطه باندې نو بیا هم لا ښه ده خو چې د بل چا په غلطۍ کې د واقع کېدو ذریعه او سبب ونه ګرځي دا انسان به نیغې لارې ته راشي خو چې انسان داسې موذي شي ضرر رسا شي چې نه ځان ته خیر ورکي او نه بل ته خیر ورکي بلکې الټا بلم کندې ته ورځي بلم هلاکت ته ورځي نو دا د مار او د لړم نم خطرناک دی چې دې په خپل هم بېلارې دی او بل خلک هم بېلارې کوي او د بل چا د ګمراه کېدو اراده لري انت یریدون دی دا اراده لري یعنې دا دی چې تاسو ته کم خبرې کوي نو دا دی خو بالکل جان بوجھ کر کی او په پلیننګ باندې کې دی دا غواړي چې تاسو هم بېلارې شئ څنګه چې په خپله بېلارې دي ویریدون دی اراده لري ان تضلوا السبیل دا چې تاسو بېلارې شئ د نیغې لارې نه حالانکه د انسان کم از کم دا انسان کې او په حیوان کې دا فرق پکار دی چې الله تعالی انسان له عقل ورکړی او سمج ورکړی دی او دی وایي چې بایی زه خو د خپلو بدعملو د داسې بېلارې شوم او کم از کم ته زما خبره مه منه کم از کم ته هلاکت ته ځان مه غورځوه که نه د انسان خو دا جذبه پکار ده چې انسان په خپله په غلطه باندې وي نو کم از کم بل انسان د غلطو نه بچ کی که په خپله ګمراهۍ باندې رهی نو کم از کم بل انسان د ګمراهۍ نه کم از کم بچ کی او دې لا داسې متعدي مرض کې مبتلا رهی چې په خپله هم بېلارې او خلک هم بېلارې کي او د هر پردې منصوبې جوړي او سازشونه کوي نو دا انتهایي خطرناک خلک دی ان تضلوا السبیل دا چې تاسو بېلارې شئ السبیل د نیغې لارې نه ادي دا اعتراض کول او چې په خاور باندې خو پاکي نه راځي او تاسو اوس قرآن چې په خاوره تیمم کوئ تاسو به پاک شئ و دا پاکي بلا څنګه نو که تاسو د دې په اعتراض باندې باقاعده سوچ وکړو عمل هم پرې وکړو نو بېلارې به شئ د نیغې لارې نه نو والله اعلم الله تعالی ښه پېژني باعدائکم دشمنانو تاسو لره اوس چې کله قرآن کریم د دې یهودو دا سازشونه او منصوبې بیان کړي نو په دې سره باندې د مسلمان په ذهن کې همها خوف راځي چې دا خو زموږ ډېر سخت دشمنان دي دي خو موږ ته به ضرر را رسي تکلیف به را رسي نو قرآن یې مه یارېږئ د ستاسو دشمنان ښه پېژنمه الله تعالی ستاسو دشمنان او مخالفینو ښې پېژني نو چې پېژني تاسو به ترې بچ کي به والله اعلم او الله تعالی ښه پېژني باعدائکم دشمنانو ستاسو لره اعدا جمع د عدو ده او عدو دشمن ته وي عدا یا عدو اصل کې منډه وهلو ته وي او تیسلو ته وي دې دشمن ته ولې عدو وي دیم ستا په تکلیف رسوله کې او ضرر رسوله کې منډه وهي او کوشش کی باعدائکم دشمنانو ستاسو لره وي زه ښه پېژنمه قرآن کریم اعدا وي سو دشمن یو نه دی ډېر زیات دي تاسو ډېر دشمنان نه پېژنئ خو الله یې پېژني او الله به تاسو ساتي به وکفا بالله او کافی دی الله تعالی کفا وی الله کافی دی یعنی د الله ملګرتیا او د الله تعالی مدد او د الله تعالی نصرت او د الله تعالی حفاظت او دا کافی دی مده چانه یریږي او مده چا په خبرو کې راځي او مده چانه متاثره کیږي او مده چانه مرغوبه کیږي بس الله ستاسو ملګری دی الله ستاسو مددگار دی الله ستاسو لپاره کافی دی وکفا بالله او کافی دی الله تعالی ولیا کارسازو ولی هغه چاته وي چې ستاسو خیرخوا او مصلحتونه تلاش کی ولی دې ته وایي چې هغه ګوري چې دې وخت کې د ته کومو خبرو ضرورت دی او دې وخت کې دله څه پکار دي
او کم کم اسباب دل پکار دي هغه تا ته مهیا کی دستیاب کی ستاره پاره دې ته ولی ویل کیږي. الله ستاسو لپاره ولی دی او کافی دی. الله ګوري چې دی وخت کې مسلمانانو له څه پکار دي څه ضرورتونه دي اب الله تعالی تاسو له ټیم په ټیم باندې برابرۍ با. وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله تعالی مددگارو. نو د نصیرن مطلب داره چې که څوک تاسو ضرر در رسول واړي نقصان در رسول واړي او تاسو خلاف سازش کی نه الله تعالی وساسو مدد کی دای د سازش نه دای د تکلیفونو نه او دای د مضرتونو الله تعالی تاسو ساتي با. چې په کوم مقام د يهودو نبی اسلام او د اسلام خلاف سازش کړي دی الله تعالی فورن خپل پیغمبر مطلع کړي خبردار کړي دی چې دې تاسو خلاف دا کار کی. دا څومره چې يهود دي چې کلم غټه منصوبه جوړه کړې ده فور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راغلی ده. نبی علیہ السلام دی له ورغلو د دینه د دیت کې مدد غوښتو چې تاسو موږ سره دیت کې مدد وکړي. نبی علیہ السلام دی او کمر ویخته ولاړو صحابه سره او دی خپلو کې مشوره وکړه چا دې کې یو غټ غټ پروت دی هغه وروړې د برنه په نبی علیہ السلام باندې راغورځي چې خلاص شوتینه. آیو يهودي وته وې دا ګور پیغمبر دی او دل الله تعالی خبر ورکی دا مکه ودا کارو او د سر تاسو معاهده را وادم وسر کړی دا اغي لالچ کړهلو چې نه او دې د ګډ ترړو په اراده وکړه دلته الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فورا وحی رولې غلا اے حبیب دې نه پاسه اوس منسوبه جوړ شو اراده خو شو د نبی علیہ السلام خلافو الله تعالی چې تاسو مددگار دي تاسو بساتی نو فورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې نه پاسه. خیبر کې یو خدای زمي زینبو نبی علیہ السلام له دعوت کو بیزه اعلان کړو پای کو ته زهر چولیو اوس منسوبه هډه راغټه وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه نوړې راواغستا هغه نوړې وته گویا شو چې ما کې زهر دي. اوس الله تعالی نبی علیہ السلام وساتو وکفا بالله نصيرا چې کلم دي تاسو خلاف سازش کی او منسوبه جوړي الله چونکی ګوري تاسو دشمنان پیژني نو الله تعالی تاسو مدد وکي تاسو به حفاظت وکي. نو د ولیان تعلق مصلحتونو سره د خیر خوای سره دی او د نصیرن تعلق د ضرر او د تکلیف د سيزونه ساتلو سره دی. وکفا بالله او کافی د الله تعالی ولیان کارساز او کفا بالله نصيرا او کافی د الله تعالی مددگارو. دو پیر کفا بالله وی الان کې داسې مې کفا بالله ولیا و نصيرا نیم ویل شو دا بیا کفا او بیا بالله ویلو دې کې نورم لذت د مؤمن د پاره چې مړه تسره یریږي د کافرانو د دشمنۍ نه او دای د منسوبونو او دای د ارسنه الله تاسو لپاره بار بار کافی دی او کافی کیږي او کافی شوه دی اوس هم کافی کیږي آینده کې به الله تعالی کافی کیږي وا نه سغم مکوي په شرط د دې چې بتاو د الله تعالی تابعدار یې. آتانه دي کتنیا کسانو ته چې ورکړی شو دي ته یو لوی څه د کتاب نه دی اخلي گمراه لرا او دی اراده لري دا چې تاسو بیلاری شه د نیغې لارې نه او الله تعالی خپیجني دشمنانو تاسو لرا او کافی د الله تعالی کارساز او کافی د الله تعالی مددگار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين هادوا دها کسانونا چې يهوديان دي يحرفون الكلمة دي بدلوي کلمو لرا عن مواضعه دها غيد زيننا ويقولون ودي واي سمعنا منغا خبر اوریدلا وعصینا او منغا نا فرمانی وکړه واسمع او تورا غیر مسمع
په داسې حال کې چې نه یې اورېدلې شوې. وراعنا او لفظ د راعنا لیم بألسنتهم په داسې حال کې چې تاوهونکي وي ژبو خپلو لره. وطعنا فی الدین او اعتراض کوونکي په دین کې. ولو انهم او کچر یقینا دی قالوا سمعنا دی ویلوی چې مونږ واورېدله. واطعنا او مونږه تابعداري وکړه. واسمع او توورا. وانظرنا او مونږ ته وګوره. لکان خیرا لهم البته وبدا خبره بهتر د دې دپاره. واقوم او ډیره برابره. ولكن لعنهم الله لیکن لعنت کړی په دې باندې الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دې. فلا یؤمنون الا قلیلا پس دې ایمان نه وروړي مګر لږ. د مخکې آیتونو نه د یهودو د هغوی د قباحتونو د شرارتونو او د هغوی اسلام سره او پیغمبر علیه السلام سره د حسد او دشمنۍ بیان شروع دی چې دا داسې خلک دی چې دی له الله تعالی د کتاب څه نه څه علم ورکړی دی خو د هغوی باوجود دی د علم نه فایده وانخسته. ګمراهي یې غوره کړه، ګمراهي اخلي، په خپل هم ګمراه دي او د نورو خلکو د ګمراهۍ سوچ او فکر کوي. الله تعالی مسلمانانو ته تسلي ورکړه چې د دین یریږئ ما الله ستاسو دشمنان ښه پیژني، الله ستاسو مددګار او ناصر دی. په دې آیت مبارکه کې د یهودو د نبی علیه السلام سره دا په مجلس کې د بې ادبو بیان دی. دا یهود به چې د نبی علیه السلام مجلس ته راغلو نو کې به ناستو چې نبی علیه السلام به یو خبره وکړه نو دی به او چې بلکل دا خبره ټیک ته مونږ واورېده. نو په تیز اواز سره به وایي چې مونږ خبره واورېده، خو ځان سره به خاموشۍ کوي چې مونږ خو دا خبره منو نه. ځان سره به مونږ نافرماني کو نه منو او په تیز اواز سره به وایي چې مونږ بلکل اورو دا خبره صحیح ده. یو خو به د نبی علیه السلام د خبرې تصدیق به وکړو خو ځان سره پټ به تکذیب وکړو. دارنګې دی به نبی علیه السلام پورې مذاق او استهزا به کوله. نو داسې الفاظ به استعمالول چې د هغې به دوه معنی وي، یو معنا به سمه وه بله معنا به خرابه وه. نو خلکو به وایي که دي هغه سمه معنا اخلي او ذهن کې به د دې هغه خرابه معنا وه. زو معنا الفاظ به استعمالولو نو په ظاهره کې خو به دي دا شوقوله چې ګنې مونږ هغه سمه معنا اخلو، لیکن شرارت به دي کو یو بل ته به سترګې واله یو بل ته به کتلو چې څوک پوه نه شو او ذهن کې به د دې هغه بله معنا وه. قرآن کریم د دې خبرو اظهار وکړو چې د دې داسې الفاظ استعمالي چې د هغې معنا مناسبه نه ده. بیا بعض اوقات به مسلمانان هم هغه الفاظ استعمال کړو، لکه مثال راعنا دی. نو راعنا یو عام معنا دار چې زمونږ لحاظ وساته او مونږ ته وګوره، یعنې مونږ چې کومه خبره کو مونږ تاسو کومه خبره کوئ دا مونږ ته بیا وکړئ، دوباره راته وکړئ چې مونږ صحیح پوه شو. لکه بعض انسان یو پېره خبر باندې نه پوهېږي ته به ورته دوباره به وکړي، بیا به ورته په درېیم ځل باندې وکړي. نو دوی به دا وایي چې ګنې دا خبره مونږ ته دوباره وکړه یا مونږ ته لږ صبر وکړه چې دا خبره مونږ یاده کړو، په درېیم ځل یې مونږ ته وکړه. نو ظاهري معنی خو داسې او دا معنا ښکلې هم ده، لیکن راعنا د رعونت نه هم دی، شپونکي ته وایي، بیزوګر ته وایي. نو دی به هغه معنا خیال اخیستو چې راعنا یعنې ای زمونږ شپونکیه او ای زمونږ بیزو سرونکیه. بله معنا د دې بېوقوف او احمق به هم راتو. نو دی به دغه معنا خیال کې راوسته چې ای زمونږ کمکل انسانه چې مونږ تا پورې مذاق کو استهزا کو ته پوهېږي نه ځان ته پیغمبر هم په مذاق نه پوهېږي. نو په ظاهره کې راعنا دا چې زمونږ لحاظ وساته، خو د دې په ذهن کې به دا وه چې مونږ معنا د بېوقوفتیا او یا معنا د شپونکي به اخلو. بیا بعضې مسلمانانو ته چونکې د دې د شرارت پته نه وه نو هغوی به هم که چېرې نبی علیه السلام نه مطالبه کوله چې مونږ ته له خیال وساته، مونږ ته لږ انتظار وکړه، نو هغوی هم راعنا به ووایي. نو د مسلمانانو نیت خو به نه و د غلطې معنی، لیکن لفظ داسې دی چې ذو معنا دی
نو قرآن کریم دای روکتام وکړو. په اوله سپاره کې ورته ووایي چې لا تقولوا راینا، راینا به نه وایي بلکې ردې په ځای به انظرنا وایي. او هلته ورته ووایي چې غوږ کېږدئ، سله راینا وایي. صبر وکړئ، پیغمبر علیه السلام چې خبره پوره کړي بیا به راته وکړي، بیا به راته وکړي. پیغمبر به هغې پاسي چې تاسو مکمل پوه شئ. خو چونکې دی به شرارت کو. بخاری کې روایت ته انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د نبی علیہ السلام دا عادت شریفه و، کان اذا تکلم بکلمه اعادها ثلاثا. نبی علیہ السلام به چې یو خبره کوله 3 پیرې بیا وکړه، یو پیره او بیا او بیا. ځکه مخاطب په 3 قسمه دی. څه خلک هغه چې ذهینانی هغه یو پیره خبره ووري نه پوه شي، څه خلک داسې چې 2 پیرې ووري نه پوه شي، او څه خلک داسې چې په 3 ځل باندې ووري نه پوه شي. نبی علیہ السلام د مجلس د ټولو خلکو خیال ساتو. خبر به 3 پیرې وکړه چې ټول خلک پای باندې پوه شي چې څوک هم داسې پاتې نشي چې هغه خبر باندې نه پوه شي. بلکې دا حدیث کې الفاظ دي چې تر دې چې هر انسان به پوه شو. نو کته د نبی علیہ السلام مجلس کې خاموش کینې نو په هر خبره به تاسو پوهیږئ. پیغمبر خدان نه خلاصي، پیغمبر خدا غواړي چې دا خبره د خلکو په ذهن کې کوزه شي او خلک په دې باندې پوه شي. دا د پیغمبر ذمہ داری ده. نو تاسو خاموش کینې. نو آیت مبارکه کې د دې يهودو مذمت ته چې داسې ناجیبه خلک دی چې دی پیغمبر پورې مذاق او استهزاء کی. حالانکه یو عام انسان پورې مذاق نه پکارو. مذاق او استهزاء اس یو مخلوق پورې نه پکارو. په یو حیوان پورې هم مذاق او استهزاء نه کوي، په یو لیونی انسان پورې هم نه کوي، یو کمتر ذات ول انسان پورې هم نه کوي. هیڅ یو انسان ته په سپک نظر باندې نه ګوري. مذاق او استهزاء د سره جایز نه ده. هنسی مذاق کول شي خدای شریعت په دایره کې دن نه. داسې خبره به کوي چې دای کې چا په ذات باندې او یا دغه په حسب او نسب باندې اعتراض را نشي. داسې مذاق به چې چا توهین او تذلیل پکې ونه شي. سمه مناسبه خبره به کوي چې خلکو خواندي خوشطبعي وشي. خوشطبعي جایز ده، لیکن د انسان ذات او حسب او نسب پورې مذاق کولو دا خو سره جایز نه دي. بیا پیغمبر پورې مذاق کولو، د پیغمبر په خبرو پورې مذاق کولو، تاسو انسان به د سونه سزا مستحقي. قرآن اسی په دې لعنت نه دی ویلي. قرآن اسی نه چې دینه شادوغان او خنزیران اسی نه جوړ شوي. دی پیغمبرانو پورې مذاق او استهزاء کوله. حالانکه دا یو عام انسان پورې جایز نه ده. حالانکه د دنیا په هیڅ یو مذهب کې د دې خبر ایجاد نشته دی. باطل مذهبونه چیم دي، آی کوم څه اصول او څه قانون او څه ضابطې شته چې د یو مذهبي رهنما پورې به تو مذاق بنه کې، دا هم ادب بکې، احترام بکې. نو بیا پیغمبر علیه السلام ته کې شخصیت هغه پورې مذاق کولو. الدین کله ادب، دین ټول ادب دی. چې څونه انسان زیات ادب کې دونه دی بیا مخ کیږي، او چې څونه بے ادبی کې دونه دی شاته باندې. د موسی علیه السلام مقابله له او یا زر جادوګران نالو او ډېر لوی لالچ او انعام په اراده باندې فرعون ډېر غټ لالچ ورکو، لیکن هغه ته الله تعالی لک سات کې ایمان دولت ورکو. د ایمان د دولت بنیادی وجدار چې د موسی علیه السلام قدر وکړو، ادب یې وکړو. دی موسی علیه السلام ته و چې ته مخکې خپل همسا ورځې او کومګه وغورځو. نو دی د موسی علیه السلام صرف د ادب وکړو. حالانکه دا خو د فرعون جادوګرانو څنګه چې فرعون کې تکبر او پکا چې دی کوم تکبر وای چې ته به څنګه ورځې مونږ ډوم به ورځو به ته پکې چا کړ دایم ویلی شو. وینا وی تاسو ډوم به خپل هغه سحر ښکارا کوي کومګه ښکارا کو. دا پیغمبر ادب شو. او بل د نبی موسی علیه السلام په شان لباس واچو. نو دروازه په شورو کې ساحران او جادوګران او کافرانو، او دروازه په اخر کې ایمان والا او داسې ایمان والا چې فرعون توای چې سکینو کا ستا حکم صرف په دې دنیا کې چلیږي، آخرت کې ستا حکم نه چلیږي. دا صرف د ادب د وجه الله تعالی ته د ایمان دولت ورکو. حالانکه موسی علیه السلام چې سونه دعوت او سونه معجزې فرعون ته ښکارا کړې، دونه دعوت دغه جادوګران ته نه ورکړي. مکنه نه ملو شوینو دا لومړی ملاقات او لومړی مجلس ته
او هم د مقابلې دی او رالو د ایمان دولت پته ملو شو صرف د ادب د وجې نه. نو کدی یهودو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې با ادب انداز کې ناس تکړه وي، مهذب انداز کې، بهشکه ایمان به نه وروړو، لیکن چې د ادب په ماحول کې ناس وي یقینا الله بدی ته د ایمان دولت ورکړي وي. او چونکې دی شرارت پکو بے ادبی به کولا، دای د وجه ندی تر قیامت پورې په عذاب کې مبتلا شو، یعنی لعنتونو کې دی مبتلا شو. دغه مونږ تم دا سبق او دا تعلیم دی چې د هیڅ یو مسلمان توهین او تذلیل او تحقیر بنه کوي. یا خاص کر دی یو مذهبي انسان چې باندې مذهب رنگ چړاو دی، نو کمی کوتاهی چا کې نشتا، کم انسان یا کې کمی کوتاهی نشتا، کمی کوتاهی هر چا کې وي، لیکن ایو مذهبي رهنما دی دغه خاص طور پر کنزل بوته نه کوي، توهین او تذلیل بنه کوي. داغو ادب یې نشي کولای، بے ادبی کم از کم مکوا. په قدر سره نوم نشه واسنو بے ادبی سره نوم کم از کم مالا، بس خاموش شه. چې ستا سره اختلاف ته اختلاف رائے ده، اختلاف رائے د رائے په درجه کې وساته، مزید د حد نه تجاوز مکوا، کنینو خپل نقصان به کې نور به اسم نشي. من الذين هادو، دا من الذين هادو بیان دی دا گمراهی سوک اخلی او دارنګ دا پخپل چم گمراه دي او نور خلقم گمراه کی دا سوک دي، وی دا یهود دي چې دی گمراهی واغستا او نور خلق گمراهی کوشش وکړو. یا هم دا هغه کسان دي چې دا کوم مخکې اتونو کې بیان شو، هادو چې يهوديان دي، يحرفون الكلمه، د دې سلور خبرې بیانې. لومبنه دا يحرفون الكلمه، دی تحریف کوي او دی بدلوي کلمات لرا. کلماتونه مراد د تورات کلمات دي، د تورات خبره. تحریف یو څه ډډې کول ته وي، یو طرف ته کول ته ویل کیږي چې یو څه د مین یو طرف ته دا تحریف ته. نو دیوا د تورات کلمات د خپل ځای یو طرف تکړو، اره کلمه چې په خپل ځای باندې موجود یو خپل معنا به ورکی او مفهوم به ورکی. دا کلمه چې تا ګډ وډ کړو، یو لفظ رستو کې بل مخکې کې، نو مفهوم د کم ځای نه کم ځای ته ورسی. نو دی یو کار بدا کو چې کلمات به خپلو کې ګډ وډ کړو، نو معنا به خراب شوه. او یادا چې دی به لفظ د سره د غزې نه لري کو او دای په ځای بل لفظ به کې خودو. لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک چې کان ربعۃ القوم، نبی علیہ السلام په قوم کې به درمیانو، ډیر زیات دنګ بنو او ډیر زیات چیت په نخکارېدو، درمیانه به ښکارېدو. نو دی د نبی علیہ السلام د رباطون پر پدې آدمو طویلو، وی نبی علیہ السلام به ګندمګوي، غنم رنګي به ډیر زیات دنګ به وي. او دا د نبی علیہ السلام چې کوم صفت په تورات کې هغه دی مکمل بدل کو. حالانکه نبی علیہ السلام غنم رنګ نه لري، نبی علیہ السلام دا رنگ سپین وو، خو سروالی طرف ته مایل وو، سروالی په غالب وو. دا صرف سپین رنگ دام حسن نه دی، او دا صرف سر رنگ دام حسن نه دی. دا سروالی او سپینوالی چې یو بل سره مکس شي، خو دا سروالی په لګونته کې غالب شي، دا حسن دی. او دا په نبی علیہ السلام کې وو. نو دی چې نبی علیہ السلام ولیدو چې نبی علیہ السلام خدا سره نو راشه په تورات کې دا لفظ یې سره کټ کو، چې پیغمبر علیہ السلام به دنګي سمزیاتو او غنم رنګي وي، د پاره دی چې شبهه پیدا کی چې دا پیغمبر نه چې دا کوم پیغمبر باره کې تورات کې ذکر دی. نو داسې قسمه تحریف بدی کو، یا کم سخت حکم بو هغه به بدل کوي، په ځای نرم حکم ولیکو. نو یحرفون الکلمه، دی به بدلولو کلمات لرا، یا خدا چې لفظن به کلمات بدل کړو، یو لفظ په ځای بل لفظو، الفاظ به ګډ وډ کړو، او یادا چې دای معنا او مفهوم به غلط بیانو. دغه په قرآن باندې یا په مذهبي کتاب هر څوک نه پوهیږي په خپله، ته به د اردو ترجمه به وګورئ، تفسیر به وګورئ، لیکن د لفظ اصل معنا خو ته په خپله نشي معلومولی. ای لپاره علوم په کار دي، یو لفظ معنا به ته وکړې، آیا دا معنا صحیح ده او که غلطه ده، دا به څوک تعالی ښیي تا ته به وایي. د دې لپاره خو دونه علوم په کار دي، د لغتو علم په کار دی، د الفاظو علم او صرف او نحو په کار ده، بلاغت او فصاحت په کار دی.
چې آیا د دې لفظ واقعي دا معنا ده، آیا چې دا لفظ سیاق او سباق سره یو ځای کې دا معنی جوړي کنه جوړيږي. نو په دې باندې خو هر څوک نه پوهیږي، او دا کار د اهل علم دی. اوس یو عالم د لفظ معنا څنګه کی او کم طرف ته اړي، نو په دې باندې عوام خلک نشي پوهې دي. او دا علما چې د دې دی و د لفظ مفهوم او مطلب به غلط بیان کو، حالانکه سیاق او سباق به یو شان ته او دی ببل شان بیان کو، یا به آیت په غلط ځای باندې فټ کوي، نه د دې حکمدار مطلب دا دی، حالانکه دای سره تعلق هم نو دی به معنوي تحریف کو، یعنی د لفظ او د آیت غلط مفهوم او غلط مطلب به بیانو. یحرفون الکلمه، دیو بدلولو کلمات لره تورات عن مواضعه د هغې د ځایونو. او دا خبره صرف په هغه زمانه کې نه وه، دا په دې زمانه کې هم هغه د صحابو د زمانې نه تر دې زمانې پورې دا خلک را روان دي. دا خلک داسې شته چې د قرآن هم د آیاتو غلط مفهوم او غلط مطلب بیان کړي. غریب به په الف با تا سا باندې نه پوهېږي او ځان سره سکالران او څه نومونه به ځان ته لګي به او د قرآن تفسیر وکړي. 30 سال او 40 سال به نوکري وکړي او چې ریټایرمنټ وړي د قرآن تفسیر ته به کړي قرآن تفسیر لیکمه. دا هر چا خپل کاري صرف ځان په دې قرآن باندې پوهه که دا غټه خبره ده. تفسیر لیکل دا دونه آسان کار چې هر څوک به لیکي. څونه علوم باندې مهارت او دسترس پکار دی. دای نه پس چې ته انسان د قرآن په مقصد باندې پوه شي، نه راشه چې لا انسان تفسیر دی وسلی کې لګیا به نو غلط مفهوم او غلط مطلب به بیانی با او غلط انطباق بکی. یحرفون الکلمه، دی بدلوی کلمات لرا عن مواضعه د خپل مناسب ځایونه. سر سید احمد خانو د قرآن تفسیر لیکل دی، تفسیر سره تحریف کړی دی، جناتو نه انکار کړی، معراج د واقع نه انکار کړی دی، دارنګې د جنت او جهنم غلط مطلب بیان کړی دی. کمی خبرې چې عقل نه مني بس هغه غم نه مني، او بیا د هغه آیاتونه غلط تعویل کړی. بیا تقریبا 70 نه زیات ځایونه داسې دي د قرآن صحیح چې دا یو مکمل غلط مفهوم بیان کړی دی. څه ضرورت ہے تفسیر لیکلو ته؟ هر سړی به تفسیر لیکي، دا همغه لازمي ده. په دې شته باندې ځان پوه کول پکار، دا غټه خبره ده. ويقولون دیوای سمعنا وعصینا، یو په خپل کتاب کې تحریف کو او درې خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لومبه. ويقولون دیوای نبی علیہ السلام ته سمعنا وعصینا، مونږ وریدا خبرستا، وعصینا مونږ نافرمانی وکړه. د نبی علیہ السلام مجلس کې بچ تناستو چې نبی علیہ السلام به یو روایت بیان کو، یو خبره به وکړه، دی او چې موږ خبره وریدا مونږ پوه شو. نو ظاهرو له داسې چې ګنې مونږه د عمل په نیت باندې وریدا، لیکن ځان سره به پړه کوي چې نه منو یې خو چریم نه. ځان سره به په پټه باندې عصینا وي او په تیزه به سمعنا وي. یا دوی مطلب دا دی چې هغه ټایم کې به سمعنا وي او چې د مجلس نه بار وتلو فی منی څوک لګیا یا کنه په ګنټو کېنټو دې ځان ستړي کو منو یې خو مونږ نه، ځان سره بیا عصینا وي. یا درې مطلب دا دی چې دا سمعنا و عصینا به نبی علیہ السلام ته مخامخ په تیز آواز وي، خو په ښه مطلب باندې. هغه دا مونږ ستاسو خبره واورېده و عصینا او ستا د مخالفینو خبره مونږ نه منو. نو ظاهره کې به دا شو کولی چې ګنې مونږ ستا خبره به منو او ستا چې کوم مخالفین کافران او مشرکان دي دې خبر نه منو. لیکن وړه کې به څه مطلب و چې نه ستا خبره مونږ واورېده لیکن ستا خبره د سره ډو منو نه. واسمع غیر مسمعین، دویمه واسمع توورا غیر مسمعین په داسې حال کې چې نه یې اورېدلی شوی. دا مزومانه الفاظ دي. ښه مطلب دا دی، صحیح مطلب او ظاهري مطلب چې واوره تو او الله تا د غلطو خبرو نه وساتي، نامناسب او د ناګوار خبرو دی الله تعالی تا وساتي، دا ښه مطلب شو. لیکن دی به غلط مطلب اغستو، دی وایي ته واوره خو مطلب غیر مسمعین ته چې ته سمه خبره ونري، ستا غوږونو ته چې د خیر خبره دې رانشي، یا دا چې تا ته یې څوک سمه خبره ونه کړي او نه د قبلېدو خبرې تا ته څوک وکړي. غیر مسمعین نه یې اورېدلی شوې وي د کار خبره چې ته ونرې او چې ته د خیر خبره ته ونرې. نو نیت به دې بلې معنی کو
او ظاهره کې به سم معنا غستا. دریم وراعنا نو ادي وی راعنا نو په ظاهره کې معنا ده دغه لحاظ او ساته مونږ ته انتظار وکا او ذهن کې به دا چې کمکل او یاشکون کې خدا به چې لیم بالسنتهم پداسې حال کې چې تاوهن کې بو جب خپل لرا یاد علین په ظاهره کې واره دا شونډه به داسې توکړې داخله به داسې توکړه چې دا غلط مطلب نه به سم مطلب ته خبر راوستا په داسې انداز کې به وي چې لومبه کې به ذهن به غلط طرف ته او چې څوک پوه نشي نو خبره به سمې طرف ته راوستا. نو لکه څنګه چې انسان داخله تعویر راته داسې به تاوله او په خپل یو ماهرانه انداز کې به خبره وکړه چې څوک به پوه نشو. او یاد لیم بالسنتهم نه مرادو دا جبه به ډېرې پستې کړې وي په ظاهره کې ډېر مخلص او خیر خواه به وو لیکن دنه نبی علیہ السلام ته مسلمان ته ډېر زیات بغض او نفرت و. نو په ظاهره کې جبه نرمې کړې او پستې کړې وي چې ګنې موږ خیر خواه هم نه وایو لیکن دنه د بغض او د حسد دشمنۍ نه سم ډکو. نو ظاهره کې یو شان دنه بل شان. وطعنا فی الدین او اعتراض کوونکې په دین کې نادی و چې سوی مکبه نه ځای کوله چې په اعتراضو کې په دین باندې په اسلام باندې او په قرآن باندې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې یو سوال به کو د اعتراض په انداز کې به کو دا نه چې ځان پوه کی. نو دا څلور خبرې دي مرزونه شو یو د خپل کتاب باره کې او درې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مجلس باره کې. ولو انهم او کچر بشک دی قالو ویلې وی سمعنا مونږ اوریدو کدی دا سینا په صرف سمعنا ویلې وی چې مونږ جی خبره اوریدا واتانا او مونږ جی تابعداري وکړه. ان الله دې توفیق راکړي زموږ اراده ده چې مونږ وورو او الله مونږ له پدې عمل کولو توفیق راکړي. نو اتانا ویلې وی او سینا نه ویلې واسمع او دی ویلې چې وورته او د غیر مسمعین په ځای انظر نه ویلې وي د راینا په ځای انظر نه ویلې وي غیر مسمعین نه ویلې صرف اسمع ویلې وي وورته او بیا د راینا په ځای انظر نه مونږ ته وګوره یعنی مونږ ته انتظار وکړه کده ویلې وي لکان خیر لهم. دا خبرې به ډېرې بهترې وي دې دپاره. تفسیر کبیر لیکلی دی وی قرآن کریم د دریو خبرو اصلاح وکړه او د یوې خبرې اصلاح ولو نه کړه. د یحرفون الکلمه اصلاح ولو نه کړه چې دې په داسې پکارو او د دریو خبرو اصلاح وکړه چې د آسوینا په دې اتانا ویل پکارو غیر مسمعین نو ویل پکارو او د راینا په ځای انظر نه ویل پکارو. یوه وجه دا ده چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې کم یهودو نو د هغې د دغه دریو خبرو اصلاح ممکن و چې دی اصلاح وکړي خپله لیکن دا تحریف د دې مشرانو کړو په هغې دنیا نه تیر شوي وو په هغې دونه تحریف کړی و چې هغه تحریف سمول د دې د علماو کار اوس نو. د نبی علیہ السلام د زمانې چې کوم یهود علما وو هغې هم دغه تحریف بیا سمولی نه شو هغه اصل تورات یې واپس نشي راوستی. دومره تحریف او تحریف شوی دی چې و د اصل او د تحریف اډو پته نه لګېدا چې اصل څه دی او تحریف څه دی او د هغې دوباره بیا ریکور کولو او بیا سمولو دا ردي د علماو په وس کې هم نه وه. نو قرآن کریم ځکه د یحرفون الکلمه اصلاح ولو نه کړه. دې وخت کې تورات چې کوم موجود دی کله تمامي دنیا یهود راجمع شي د خپل کتاب اصلاح نشي کولی اوسه چیرې موږ اصل تورات سمول واړو هغه نشي راوستی ځکه شته نه چا سره اصل نسخه چا سره شته نه او تورات کې چې کوم تحریفات شوي دي هغه دې خپل ځان سمولی نشي. نو ځکه قرآن کریم د یحرفون الکلمه طرف ته ذکرونه کو واقعه ډیره برابر بوا دا به ډیره درسته ډیره د اعتدال او ډیره د انصاف خبره بوا. ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړي په دی باندې الله تعالی الله په دی لعنت کو او د لعنت وجه سره د پیغمبر بے ادبی مذاق او استهزاء بکفرهم په سبب د کفر د دی لکان خیر لهم مطلب دا دی ودا ودیره لپاره بهتر و. نو که ایمان و سره مروړو بیا د آخرت په اعتبار سره ډیره بهتر بوا او که ایمان رو نړو
لیکن د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې ادب سره کینی د دنیا په اعتبار سره بهتروالی دا دی چې مجلس په خپل مهذب انداز کې به وشي، بې ادبي به نه راځي، او دارنګې هغه د نبی علیه السلام توهین او تذلیل به ونه شي، مذاق او استهزاء به ونه شي، نو مجلس په خپل ماحول کې وشي. او د آخرت په اعتبار سره بهتروالی دا دی چې عذاب به سنه سکم شي که ایمان نه وروړي. عذاب مکمل ختمېدی نه شي، خو سنه سکم بشي. د ټولو کافرانو به په آخرت کې یو شانتي عذاب بني، د هر چا د کفر مناسب عذاب به وي. چې چا کفر ډیر کړی پیغمبر پر استهزاء کړی عذاب به ډیر زیات وي، چې جاني کړي د کفر عذاب به وي، د استهزاء او د توهین عذاب بني. نو عذاب به کم از کم شي که چې پیغمبرو دا بې ادبي ونه کړي. فلا یؤمنون الا قلیلا، په دې ایمان نه وروړي مګر لږ، یعنې ډېر لږ خلک په دې کې ایمان نه وروړي. لکه عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ یادا چې فلا یؤمنون الا ایمانا قلیلا، دی اول د سره ایمان وروړي نه، خو کاروړي دا ایمان لږ وروړي. لسره خپل پیغمبر مني، خپل کتاب مني، پیغمبر علیه السلام او قرآن او اسلام بالکل نه مني. یادا چې ایمان لږ وروړي، او یادا چې په دې کې لږ خلک ایمان نه وروړي، او اکثریت چې رایي په یهودیت باندې برقرار دي. د هغه کسان چې یهودیان دي، دی بدلوي کلمات لره د خپلو ځایونو، او وایي دی موږ اورېدو، موږ نافرماني وکړه او واورته په داسې حال کې چې نه اورېدلې شوې، او لفظ د راعي نه په داسې حال کې چې تاوهونکي ژبه خپلو لره او اعتراض کوونکي په دین کې، او که چېرې بېشکه دی ویلې وې موږ اورېدو او موږ تابعداري وکړه او واورته موږ ته وګوره، البته به دا بهتر د دې لپاره او ډېره برابره خبره به وه. لیکن لعنت کړی په دې باندې الله تعالی په سبب د کفر د دي په دې ایمان نه وروړي مګر لږ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين إيها كسانو أوتوا الكتاب چور کړی شی دی ورته کتاب، آمنو ایمان روړی، بما پها کتاب نزلنا چې مونږ نازل کړی دی، مصدقا تصدیق کوونکی دی، لما دها کتاب معکم چې تاسو سره دی، من قبل ان وړاندې د دې خبرې نه، نطمسا چې مونږ روان کو، وجوها مخونو لره، فنردها پس مونږه واپس کو دی لره، علی ادبارها پشاګانو د هغې باندې، او نلعنهم یا مونږه لعنت ووایو په دې باندې، کما لعنا لکه څنګه چې مونږه لعنت ویلو اصحاب السبت په خاوندانو د خالي ورځې باندې، وکان امر الله او دی حکم د الله تعالی مفعولا کړی شوی. د مخکې نه د یهودو ذکر شروع دی، د هغې مذمت بیانېږي، د هغې خرابۍ او شرارتونه بیانېږي، او وروسته هم د یهودو ذکر کېږي. منځ کې پکې دې ته ترغیب ورکړي چې ایمان وروړئ. الله تاسو باندې فضل کړی دی، احسان کړی دی چې تاسو له آسماني کتاب درکو، د کتاب علم یې درکو. دا ډېر لوی شرف او ډېر لوی فضیلت دی چې انسان سره د کتاب علم وي. د دې علم تقاضا دا ده چې په قرآن کریم باندې ایمان وروړئ، په نبی علیه السلام باندې ایمان وروړئ. خو که چېرې ایمان نه وروړئ نو دمکي ورته ورکړي چې هسې نه هغه ورځ په تاسو باندې راشي چې الله تعالی څو دا مخونه او شکلونه در روان کړي، او یا دا چې الله تعالی ستاسو دا مخونه شا طرف ته واړي، شکلونه دله مسخه نه کړي، او ستاسو نه شادوګان او خنزیران جوړ نه کړي، څنګه چې ستاسو مشران نه شادوګان او خنزیران جوړ شوي وو د داود علیه السلام په زمانه کې، چې هغوی د الله تعالی د حکم خلاف ورزي وکړه. الله تعالی د هغوی نه
شادوغان او خنزیران جوړ کړو. نو تاسو یریږئ اسنا الله تعالی تاسو سره اکم معامله ونه کی چې کوم تاسو مشرانو سره کړی و. او دا صرف دمکی نه را الله چې د یو کار فیصله وکړي بیا ګورې کیمو که الله تعالی اراده وکړه تاسو سره ستاسو نوم شادوغان او خنزیران به جوړ شي. یا ایها الذین اوتوا الکتاب قرآن کریم ناشنا انداز کی دی ته نصیحت کی، مختصر انداز کی وعظ هم دی نصیحت هم دی ترغیب ایمان تم دی خو دې سره سره ترهیب هم دی یارول هم دی. د قرآن کریم دا یو اعجاز دی چې په یو آیت کې په مختصر انداز کې ترغیب هم ورکی شوق هم ورکی چې دا کارو کې فایده هم ده پکې او که نه کوئ نو ترهیب ورته ورکړي یریې مو دمکي ورته هم ورکړي چې ګوره داسې عمل به د سره وشي. یو ها ترغیب بل ها ترهیب او دې سره سره الله تعالی خپل احسان او فضل هم پای باندې وریادي ورته چې ګوره ایمان وروړئ نو ولې وروړئ الله په تاسو باندې فضل کړی احسان کړی دی. دا د قرآن کریم اعجاز دی چې په مختصر انداز کې ډېرې خبرې راجمع کړي احسان هم وریاد کړي ورته ترغیب ورته هم ورکړي او ترهیب ورته هم ورکړي وی یریمو. نو قرآن کریم دلته کې دی ته د یهودو ته خاص طور دای علماو ته اهل علمو ته ترغیب او ترهیب دواړه ورکړي. زمونږ د علم په دې کتابونو کې یو کتاب دی مقاماتو ناشنا کتاب دی. نو پای کې یو سړی وي نو دغه 50 مختلف کردار وي یو ځای کې دغه یو شان کرداري بل ځای کې دغه بیا بل شان کرداري په ناشنا ناشنا جامو کې او په ناشنا ناشنا انداز کې خلکو ته نصیحت کوي. یو ځای کې مړی شوي او خلک راغلي او دا مړی چې څنګه دفن کړي دی راشي نو دې څه وایي دی په ناشنا انداز کې راشي نو مختصر انداز کې نصیحت وکړي نه مخکې وي فلما الحدوا المیتا وی چې کله خلکو مړی لحد وردن کو خورې پې واړولې وفات قول لیتا او چې خلکو وی لیتا کاش او کاش او کاش چې داسې شوی کاش چې داسې شوی یره کاش چې په ټایم باندې تللی وی نو به شوی به و یره کاش چې په ټایم ډاکټر راغلی نو به شوی به و یره کاش چې زه وی نو داسې به نه وشي. دا خلک بیا وایي تفسیري کې ناغوي وفات قول لیتا هغه لیتا لیتا خبرې ختمې شوې سړی خاورو لاندې شو. نو یې ورپسې وي چې لقد اطلع شیخ من رباوته دې کې یو بوډا بابا او د شګو د یو ډېرې نه راوختو او متعبتا بهراوته په دې ترخ کې یو کونټي وه خلک هغه ته متوجه شو چې څنګه د قبر خاله راغی. نو یو خبره وکړه لمثل هذا فليعمل العاملون خلکو یو دې خبرې نه کومه د دې ځای لپاره بس عمل وکړئ. تاسو به زه کم کم آیتونه او کم کم حدیثونه به راته وایم دا یو زنده حقیقت دی ستاسو مخې ته رہی به د دې ځای لپاره عمل وکړئ. بابا لاړو لمثل هذا فليعمل العاملون ترغیب هم دی ترهیب هم دی که ښه عمل هم وکړو دې کې به خوشحاله اوسېږئ او که ناکار عمل هم دې کې بس په عذاب او په مصیبت کې وایي. نو قرآن کریم هم په یو مختصر انداز کې جامع نصیحت کې دی یهودو ته یا ایها الذین اوتوا الکتاب. روح المانی لیکلی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه السلام ته د یهودو رؤسا سرداران او مشران راغلو پای کې عبدالله بن سوریا او کعب بن اسد. نبی علیہ السلام دی له دعوت ورکول ورته وی یا معاشر یهودو اے د یهود یو ډلې اتقوا الله د الله نه یریږئ و اسلموا اسلام وروړئ فوالله انکم لتعلمون قسم په الله تعالی تاسو ته پته ده چې ان الذي جئتکم به لحق چې دا تاسو ته په کوم خبرو سره راغلیم دا حق خبرې دي دا قرآن حق دی دا وحی حق ته تاسو پوهیږئ په دې خبرو باندې ایمان وروړئ. هغې ورته مونږ ته دې خبرو پته نشته چې سوی دا ټیک دی او که غلط دی. ما نعرف ذلک موږ دا خبرې نه پیژنو ان ته ناشنا ناشنا خبرې کوي دا خبرې زموږ په کتاب کې نشته. نه الله تعالی د آیت مبارکه نازل کو چې ښه پوهیږئ تاسو او ځان هم ناپوهه کړی دی. یو انسان چې حقیقت کې ودی په یو اشاره به راپاسي په یو خبره به راپاسي
او چې ځان په زور ودکی نو اوازونه او تقوا په لته وخه نه را پاسي تاسو ځان په زور ود کړی تاسو ځان په زور جاهل کړی نه کې حق ويږي تاسو نهایت کې سخت ترهیب دی او سخت دمکی ده په دې اهل کتابو کې چې کم انصاف پسند خلکو او چې دای په زړونو کې د الله تعالی یره و نو دو کسان داسې دي یو کعب احبار صاحب دی کعب احبار چې احبار د حبر جمع ده ډیر لوی عالم ته وي دا کعب رضی الله عنه ډیر لوی عالم او د توراتو د نبی رسول الله په زمانه کې ایمان نور راوړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې ایمان نور راوړي د عمر رضی الله عنه په دور کې د ایمان نورو او د ایمان درولو وجه دا وګرځیدا چې دی په یمن کې اوسېدو نو دې ته حمستا چې حمستا ورسېدو نو الته ته چا دا آیت وي دا چې کوم آیت دلته موږ وسوایو د چې څنګه د آیت اورېدو نو فورن یې چې کوم نو هغه ایمان نوړو او دی وی چې یریګم چې اسینا زما دا شکل مران نشي نو د حمس نه فورن راغی یمن ته او خپل چې څومره قبیله ایسونه د خاندانو رشتہ دارانو هغه ټول ته چې را دی چې ایمان نوړو ما هنن دا آیت ورېدو آیت کې مونږ ته وی قرآنو چې ای اهل کتابو ایمان راوړئ اسې نه چې تاسو ایمان لا نه راوړي او الله تاسو شکلونه او مخونه د روان کی دا هم مونږ ته وایي نو او د قرآن خبره رښتینې ده راځي چې زر ایمان نوړو کني شکلونه هم چې روان نشي او روح المعانی لیکلي دي عبد الله بن سلام رضی الله عنه دام د تورات ډېر لوی عالم دی ملک شام کې چې څنګه د ملک شام نه راغی او د آیت په لاره کې اورېدو نو کور ته ملانړو نیغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کو چې جی د کور د تونه مخکې تعالی رالما دا یریګم چې سن الله تعالی د ما مخروان نکی نو ما ته فورن کلمه چې فورن ایمان نوړم چې دا کوم خلکو فزرونو کې د الله تعالی یره وا ای سر دون غم او دون فکر چې زما د رسیدونه مخکې اسن الله تعالی د ما مخروان کی دراشه فورن ایمان نوړم یا ایها الذین اوتوا الکتاب اے ها کسانو چې ورکړی شوی ته کتاب دلته کې اوتوا الکتاب وي ان دا د الله تعالی ډېر لوی فضل او احسان پتا سو باندې شوی چې الله تاسو له کتاب درکړی دی د آسمانی کتاب او چې چاته ملو شو د علم چاته ورکړی شي د دین لوی فضیلت او لوی مرتبه بل نشته دلته اوتوا الکتاب وي او درې آیتونه مخکې ویلو الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب الته ویلو د کتاب یو ایسا او دلته وی چې پورا کتاب ورته ورکړی شوی دی نو په ظاهر کې یو قسم تعارض دی یو ځکه پورا کتاب او بل ځکه د کتاب یو ایسا نو تعارض نشته دلته کتاب نه مراد هغه تورات شریف دی چې حصي شکل کې دوه غتو منځ کې دا کتاب دی ته ورکړی شو دی په لاسونو کې او الته مراد داعی علم دی په دې کتاب کې دنه چې کوم علم د علم یو ایسه دی ته ورکړی شی و چې څومره دی عمل کو دلته کې کتاب شکل یادي او الته کې د کتاب علم او سمجھ او پوهه یادي امنو ایمان نوړې ترغیب دی وته چې ایمان وروړې بما نزلنا په کتاب چې موږ نازل کړی دی نزلنا وي نزلنا چې کوم لګ نازل شوی نو مراد نه قران کریم دی تورات شریف لګ نو نازل شوی تورات شریف خو موسی علیہ السلام ته لیکل شوی په لسو تختو باندې په یو ټیم کې ورکړی شوی او قران کریم لیکل شوی نه دی نازل شوی قران کریم دک شانته لګ راغلو نو نزلنا کې اشاره قران کریم ترا چکم قران کم کتاب مونږ لګ نازل کړی دی پاغي باندې ایمان نوړې مصدقا لما معکم ځکه دا کتاب چې قران کریم دې تصدیق کوونکې دې دا کتاب معکم چې تاسو سره دې نه تورات شریف اصول د ټولو کتابونو یو وي عقیده توحید په هر یو کتاب کې وي دارنګه ایمانیات په تمامو کتابونو کې یو شانتی وي د شریعت احکامات په کتابونو کې مختلفي لیکن چکم اصول دی ایمانیات تی دا په تورات او په انجیل او په قران او په نورو کتابونو کې ټولو کې یو شانتی وي هر کتاب کې دا خبره په الله باندې ایمان نوړي هر کتاب کې دا خبره په آخرت باندې ایمان نوړي
په تمام پیغمبرانو باندې ایمان وړي، په کتابونو باندې، فرشتو باندې، دې کې چا هم اختلاف نه کړي. دا تصدیق په دغه خبرو کې دی. باقي چې کوم د شریعت احکامات یا خو د هر کتاب ځان له بیا دغه شریعت د زمانه مطابق نو لما معکم ستاسو سره چې کوم کتاب تورات دی او تورات کې چې کوم اصول او ایمانیات دي، ناشان ایمانیات په قران کریم کې دي. تا دوه کتابونو خپل کې میچنګو کې ایسه اختلاف شته په اصول کې او په ایمانیاتو کې. نو قران کریم باندې ایمان نوړي من قبل ان نتمسا که ایمان نرړې او تاخير کوي او سوجمنی او د زید او د عینات د وجه ایمان نرړې نو سچل دی نو دمکی د وتا وعید دی وتا. من قبل ان نتمسا روان دی ردینه چې مونږ روان کو تو ما سیت میسو روان اولو توی او دا سی روان اولو توی چې استئصال اثر الشیء دی اوسید بالکل ویخ او نشانات ختم کی. پس مکه باندې نه جوړی شي وي چې دا نه تروانه کې څنګه بیروانه لاس په د پاس سرا کاږي نا نشانات ختم شي دې ته ویلږي کې تمسو. نو انت مس وجوهن دا چې مونږ روان کو وجوهن مهونو لرا او د مهونو دروانو یو معنا حقيقي ده. حقيقي معنی دار چې په دې مخ کې پوزه ده، سترګې دي، تندې ده او مخ ده او شونډې دي. د دې وجه د مخ له الله تعالی حسن په دې خبرو باندې ورکړی دی. دا مخ چې د انسان ښکلی ښکاري د دې وجه ده چې په دې کې الله تعالی ښکلي اندامونه یې ښودلي. نو الله تعالی وایي هسې نه چې دا د روان کمه نو دا بالکل یو سلیټ یې کمه یو تختې کم دله چې دا پوزه او دا غوږونه او دا سترګې او دا تندې او دا مخ مکمل ختم شي او دا د یو تختې په شان هموار شي. نو آیا دام خو هر چې داسې کم دله او یا دا چې دا مخ ته بالکل د سټ په شانتې کمه څنګه چې د انسان په سټ کې سترګې نشته او حسن او ښکلیوالي نشته، صرف ویښته او ویښتري. نو آیا دا مخ او شا د یو برابر کم چې مخې ته هم ویښتې او شا ته هم ویښتې. دریم مطلب دا دی چې دا سترګې ستاسو مخامخ دي او دا د لشاته په دې کپارې کې ولګومه نو څنګه به ګرځې بیا روان به مخکې ګورې به شاته بیا داسې انسان به څه حالي څه کیفیت به وي چې روان مخکې او سترګې شاته دي په کمه ورځي به نو که چېرې سټ شاته مخې ته راړي راړولی نشي ګوري به شاته او روان به مخکې وي داسې انسان به څه عجیبه انساني. ان نطمس وجوهن دا چې مونږ روان کو مخونو لره د حقیقي معنا شوه او یا دا چې مجازي معنا ده چې د مخله چې کوم عزت الله تعالی ورکړی دا عزتونه در ختم کما. یو وخت تاسو معزز یې حقیقت کې یهود معززو او مدینه منوره کې خدا د قرآن باندې چې دی ایمان رو نړو نو ذلیل شو. نو قرآن یې سره موږ عزت درکړی په دې انتظار چې د عزت د نوالمه. درې کسان په یهودو کې ډېر معززو. یو سموئل ابن عادیه مشهور شاعر ډېر لوی شاعر په یهودو کې تیر شوی دی او دا ډېر معزز شخصیت و. دارنګه دویم کعب بن اشرف دا ډېر لوی سردار مو او ډېر لوی تاجر مو او دا په مدینه منوره کې دی او اثر رسوخ ولا سړی و. دارنګه ابو رافع دام ډېر لوی یهودي تاجر او ډېر لوی سردار و. نو قرآن وی چې دا مونږ تاسو له کوم عزت درکړی او دا مدینی دا خلق ستاسو قدر کی. نو ایتو دی خبر انتظار کوي چې دا قدر او د عزت نوالو مونږه ذلیلم کو مونږه. نو آیت بیا مجازی معنا شو. انت وس وجوهن دا چې مونږ روان کو مخونو لرا فنردها علی ادبارها پس مونږ واپس کو دی لرا واړو مونږ دی مخونو لرا علی ادبارها په شاګانو د هغې باندې. یا خدا چې شا په شانتی کو څنګه چې د انسان په کپاره کې سترګې او پوزه نشته مخامخ بمني. یا دا چې مونږ له دا مخونه شاته رتتو کو یا سترګې شاته کپاره کې ولګو او یا دا چې دا مخ ولتو کو یعنی مخ او شی یو برابر شي او یا حقیقت کې دا سټ ولتو کو یا روان مخ کې ګوري وشاته بیا خدا دمکی دا. یعنی آیا د یهودي مخ روان شوی دی آیا د یهودي مخ د شا په شانتي شوی داسې نه دی شوي. یعنی د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې یو یهودي سره داسې عمل نه دی شوی. دا چونکې وعید او دمکی ده
یو پیشنګویي وي یو دمکی وي. قرآن چې کله پیشنګویي وکړي دا به خامخا بیا پوره کېږي به. د قیامت نه مخکې دای پوره کېدل بیا ضروري دي، ځکه د قرآن خبره دروغجن کېدی نشي، د پیغمبر خبره دروغجن کېدی نشي. قرآن چې یو خبره وکړي، پیغمبر یو خبره وکړي او پیشنګویي وکړي، دا به خامخا بیا پوره کېږي به، کني بیا تکذیب راځي او د پیغمبر خبره دروغجن نشي کېدی. او یو دمکی وي وی لکه سم شکنی داسې کار د سره کومه، نو د دمکې پوره کېدل ضروري نه ده. کچرې وشي نو ټیک ته او که ونه شي دا دروغ نه دي. او دمکی را کنه یعنې که نه سمېږي داسې کار به د سره وکړمه. دلته قرآن کریم دمکی ورکړې ده او خبر او پیشنګویي نه ده ورکړې. او دا دمکی ولې پوره نه شوه؟ نو چونکې په د یهودو کې بعد خلکو ایمان راوړو، عبدالله بن سلام رضی الله عنه او دارنګه کعب احبار او نور خلکو. نو کچره دی ایمان فرض ک نه راوړي، یو يهودیم نه راوړي، بیا به يهودو سره یقینا دا عمل وکړو. او چونکه بعض خلکو ایمان نوړو، نو هغه نور خلک د عذاب نه او د شکل د مسکیدو نه بچ شو. باقی دارې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای په دې امت کې هم داسې کیږي به. د قیامت نه مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای، د ابو هريره رضی الله ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے، نبی علیہ السلام فرمائے لیشربن اناس من امتی، زما په دې امت کې بدا سے خلق راځي چې شراب بس کی، او یسمونها بغیر اسمها، شراب ولونم بدل کی، یہ با شراب او نم ولا اسلامک شراب کیزی، ودا اسلامک شراب دی، حالانکہ یہ با شراب نم ولا صرف بدل کی او دا د روح غذا او د روح لذت ته. نبی علیہ السلام فرمایي چې د ما د امت څخه کسان کله داسې کارو کې دویم وتضرب علی رؤوسهم المعازف، د دې مه تبا غانې بجانې سندرغاړي جنکې به غړیږي به آلات به لګېدلي و دی به تګوري او دی به منکینا انکار باندې کې چې لکه دا مکوي داسې د دې مه تبار سکیږي او څوک به نه ذاته سکوي لکه داسې مکوي. چې کله دی په ګناه باندې راضي او خوشحاله شي، نبی علیہ السلام فرمایي چې یخسف الله بهم الارض، الله به دی په ځمکه باندې خخ کی، غرق بشي په ځمکه کې، په اوبو کې نه په وچه ځمکه باندې به غرق شي. او یجعل منهم قردة وخنازیر، الله تعالی په دې کې بعد خلک شادوغان او خنزیران به جوړي. نو فنردها علی ادبارها، پس مونږ به واپس کو دی لره علی ادبارها په شاګانو د دې باندې. دا یو دمکی شو، وعید شو. لکه مشکات کې روایت ته ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمارنا، ودا کم مقتدی چې امام پس شاته اولاد او د امام نه مخکې روان دی، امام لا سر نره پورته کې د رکوع نه سر پورته کو، امام لا سجده لا نره تل د سجده بیا تل دی. ودا کم مقتدی چې د امام نه مخکې روان دي یریږي نه، د سن نه یریږي چې ان يحول الله رأسه رأس حمار، چې الله ردر سر د خر په شانته سر ولکی. دې خبره نه یریږي، دا یو دمکی ده. او دا تقریبا اکثر خلک د امام نه مخکې روان دي. تلوار زموږ فطرت کې دا تلوار او دا لیکل شوی ده، حالانکه د امام نه مخکې سلام نشي اړولی، سلام مخکې روانې. خو چونکې دی دا کار کوي او بیا هم د چا سر د خر په شانتې نه شو، نو دا دمکی ده. اصل کې کیدای شي چا وشي داسې، لیکن عام طور الله تعالی د چا سر د خر په شانتې نه ګرځي. ها دنه پکې دماغ د خر شي، بیا دماغ له خیر سره د خر، لیکن دا شکل د انساني. ان يحول الله رأسه رأس حمارنا، چې الله ردر سر د خر د سر په شانتې دی یریږي نه دینه. دا یو دمکی ده، یعنی پیشنګویي نه ده. او نلعنهم، یا مونږ لعنت په دې باندې کما لعنا، لکه څنګه چې لعنت کړو مونږه اصحاب السبت، په خاوندانو د خالی ورځې باندې. سبت لفظي معنی کټ کولو ته وي، او مراد نه د خالی ورځ ده. د خالی ورځې ته سبت ځکه وایي چې په دغه ورځ د هر قسم کار کسب نه کټ کړی شوي وو. دی په دغه ورځ صرف او صرف د الله عبادت وکړو،
دی بخکار بم نکو او دنیا کار بم نکو. دا داود علیه السلام قوم د دې په مرضی او په خوشحالی باندې د خالی ورځ دی مقرر کړی و چې په دې ورځ به موږ صرف د الله عبادت وکړو، بندګي وکړو، ښکار به نه کړو، بل یو کار به هم نه کړو. نو ځکه د خالی دې ورځې ته ځکه سبت وایي چې دی د هر قسم کار کسب نه کټ کړی شي و. عربی کې د خوب ته ثبات وایي، وجعلنا نومکم ثباتا. نو د خوب ته قرآن کریم ثبات ویل دی، ثبات ورته ویل دی. په دې خوب پوجم انسان کار کسب نه کی، د دنیا د کار کسب نه ځان کټ کی نه سملی، ځکه ورته ثبات وایي. نو اصحاب السبت خاوندانو د خالی ورځې باندې چې مراد داود علیه السلام قوم چې د واقعه لومړۍ سپاره کې هم تېره شوې ده او په نهمه سپاره کې سورې اعراف کې را روانه ده. څنګه چې موږ پای باندې لعنتونه ویلو، لعنت داو چې څه شادوګان شو څه خنزیران شو، چې کم ځوانانو هغه شادوګان شو، چې کم بوډاګانو اینه خنزیران جوړ شو. وکان امر الله مفعولا، او د فیصله د الله تعالی امر حکم ته مراد نه فیصله ده، د الله فیصله مفعوله کړی شوې ده. یعنې که الله فیصله وکړه نو بیا ګوره څوک منع کېدی نه چې ورته خنزیرانو شادوګان به جوړیږي یا به دای شکلونه مسخ کېږي. او بیا ای ها کسانو چې ورکړی شوی ته کتاب، ایمان راوړی په هغه کتاب چې لږ لږ نازل کړی مونږه، تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې تاسو سره دی. وړاندې له دې نه چې مونږ روان کړو مخونو لره، پس مونږ واپس کړو دې لره په شاګانو د دې باندې، یا مونږ لعنت وایو په دې باندې، لکه څنګه چې لعنت ویلو مونږه په خاوندانو د خالي ورځې باندې، او د فیصله د الله تعالی کړی شوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. إن الله بشك الله تعالی لا يغفر بهن نکوي اند دې خبرې یشرک به چې شریک جوړ کړی شي د هغه سره، ویغفر او بهن کوي ما دون ذلک د هغه څه چې ښکته وي د دې نه، لمن یشاء د چا لپاره چې وغواړي، ومن یشرک بالله او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره، فقد افترى پس یقینا د وتړلو، اسما مبینا فقد افترى پس یقینا د جوړ کړلو، اسما مبینا ګناه ډېر لوی. الم تر الى الذین آیتا ندی کتلی کسانو ته، یزکون انفسهم چې دی پاکی بیانوي د خپلو ځانونو، بل الله یزکی من یشاء بلکې الله تعالی پاکوي هغه چا لره چې وغواړي، ولا یظلمون فتیلا او ظلم بنشي کېدلی په دې باندې د تار برابر. انظر اګورته کیف یفترون سرنګ دی جوړوي علی الله الکذب الله تعالی باندې دروغ لره، وکفا به اسما مبینا او کافی دی دروغ گناه سرګند. مخکې آیت مبارکه کې یهودو ته دمکی ورکړی شوه که چېرې ایمان نه راوړئ تاسو نو ستاسو مخونه به روان کړی شي او تاسو باندې به لعنت وکړی شي، لکه څنګه چې داود علیه السلام په قوم باندې لعنت شوی و. اوس په دې سبق کې د هغې سبب او وجه بیانې چې دا ستاسو دا مخونه به ولې روانېږي، لعنت به ولې لیږلی کېږي. د هغې وجه کفر او شرک دی. کفر او شرک اختیارول او هغې باندې اصرار کول او مداومت او همیشوالی کول
دا سبب دی د دې چې ستاسو مخونه به روان شي. دې سره سره یهودو به یو دعوه کوله چې مونږ پاک خلک یو، مونږ د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد یو او د الله تعالی محبوب یو، مونږ ته د اسلام او د نبی علیه السلام د شریعت ضرورت نشته دی. نو قرآن د هغې باندې رد کړي چې ځان ته پخپله پاک مه وایي چې مونږ پاک یو. پاک هغه دی چې الله ورته پاک ووایي، او الله تعالی پاک هغه چاته چې کوم پرهیزګار او تقوادار وي. ان الله لا یغفر، بېشک الله تعالی چې بخښنه نه کوي. دې آیت کې وعدم دی، وعیدم دی، وعدم ده او وعید پکې هم دی. وعده را دې خبرې چې الله به د شرک نه علاوه هر یو ګناه معاف کړي، او وعید دا دی چې الله تعالی شرک نه معاف کړي، او د شرک نه علاوه چې کوم نور ګناهونه دي دا وګورئ د الله تعالی مشیت او مرضي ده. که خوښه شي نو معاف به کړي، که خوښه شي نو معاف به نه کړي. نو هر مؤمن مسلمان لم ډېر یریدل پکار دي، شوق هم ساتل پکار چې الله ما ته معافي وکړي، خو یره هم پکار ده په ګناهونو باندې زړورتیا نه ده پکارو. هسې نه که الله وغواړي او معافي نه کړي بیا به سي. د آیت مبارکه په دې موقع نازل شو. روح المعانی لیکلی دی وی چې کله د سورې زمر آیت راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای زما بندگانو چې تاسو په خپل ځان باندې ظلم او زیاتي کړی دی، ګناهونه هم کړي دي، نو نا امیده کېږئ مه د الله د رحمت نه، الله به تاسو هر څه معاف کړي. نبی علیه السلام د آیت مبارکه د منبر د پاس تشریف فرما شو ویې لوستو. نو یو سړي ووی چې یې والشرک بالله، آیا الله به شرک هم معاف کړي؟ نو نبی علیه السلام خاموش شو. بیا پاسېده ویي الله به شرک هم معاف کړي. نبی علیه السلام 2 پیرې یا 3 پیرې خاموشي اختیار کړه، او بیا د آیت نازل شو چې الله شرک نه معاف کړي او د شرک نه علاوه نور ګناهونه به الله تعالی معاف کړي. ان الله لا یغفر، بېشک الله تعالی چې دی بخښنه نه کوي ان د دې خبرې یشرک به چې شریک جوړ کړی شي د هغه سره. تفسیر کبیر لیکلی دی چې کله دا وحشي رضی الله تعالی عنہ دې د یو غلام او د یو آقا ورسره دا وعده کړې وه چې ته حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کا، نو د هغې په انعا کې به زه ته آزاد کړمه. نو وحشي رضی الله عنہ راغی د احد میدان ته، د یو ګټې شاته ناستو. مقصد یې جنگ کول نو، مقصد یې صرف د حمزه رضی الله عنہ شهادت و. د حمزه رضی الله عنہ خیال نه و د شا د غاړې و، او بیا هغه شهید کو، د هغه مسلم وشوه. پیغمبر علیه السلام ته ډېر سخت درد او تکلیف په دې خبر رسېدلو، خو د دې چې کوم آقا و نو هغه خپله وعده پوره نه کړه، دې آزاد نه کو. بیا دې ډېر غمجن و پښیمانه شو چې دونه لوی سړی مې شهید کو، ما ته څه فایده مو نه شوه. د نبی علیه السلام ته خط رالیږو چې رجي زما د معافۍ څه صورت شته. نو الله تعالی د سورې فرقان آیت نازل کو والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. چې کوم خلک درې قسمه خبرې کوي دای معافي به نه کېږي. یو چې الله سره شریک جوړ کړي، دویم چې بې ګناه انسان یې قتل کړي، او دویم چې زنا یې کړي. نو دوی چې دا 3 وړ کارونه ما کړي دي. ورپسې الله تعالی نازل کو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. ها په دغه خلکو کې چې چا توبه وباسله، ایمان یې راوړه او نیک عمل یې وکړو. نو دوی چې رجي ایمان خو به ضرور ما توبه به وباسم، خو نیک عمل به وکړی شم، توبه نه کړی شم. یعنې الله تعالی خبره مشروط کړې ده چې معافي به هغه چاته کوم چې هغه نیک عمل کی، نو هغه ته به دغه ګناهونه معاف شي. نو الله تعالی چې هغه دا آیت نازل کو ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی به یو مشرک ته شرک نه معاف کی کدی د شرک په حالت کې مړ شو،
البته شرک نه علاوه که د هر قسم ګناه کړي کواړو کلوي وي اب الله تعالی معاف کی. په دې آیت کې وی چې لمن یشاء الله تعالی چې چاته وغواړي. نو دې آیت کې هډې خپل وعده ده خو بیا خبره د ټوک نه ده. الله تعالی معافي په خپل مشیت باندې او په خپل اراده باندې موقوف کړی ده چې د چاته وغواړم. یې څه پته لګي ماره پر الله تعالی غواړي او کنه بغواړي. نو بیا الله تعالی بل آیت نازل کو د سورې زمر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. او دا آیت کې ډېر ښکلې وعده ده چې زما بندگانو که تاسو نه څه غلطي شوي ګناه ده نه شوي وي نو ناامیده کېږئ مه د الله د رحمت نه. ستاسو ګناهونه که ډېر زیات دي خو د الله تعالی د رحمت مقابله کې هېڅ هم نه دي. الله به ټول ګناهونه تاسو ته معاف کړي. نو دی او دا آیت ډېر ښکلی دی. بیا دې راغی د ایمان نوړو. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلو چې ستا ایمان قبول دی معافي دې هم قبوله ده توبه دې هم قبوله ده خو تا ته ما تره شهید کړی دی چې زه تا ته ګورم ما ته به د خپل تره هغه واقع مخې ته کېږي. ته کوشش کوه چې بس ما له مخې له مه راځه نو ما ته به د خپل تره غم نه رایادېږي. بیا دې واپس نبی علیه السلام له بیا نه دی راغلی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې دا مسیلمة الکذاب چې د نبوت دعوه کړې وه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر لوی لښکر لېږلو په یمن کې ډېر غټ جنګ شو. نو په هغې کې دا مسیلمة الکذاب چې چا د نبوت دعوه کړې وه عبدالله بن زید رضی الله عنه ورولګېدو دا مسیلمة الکذاب یې وو دی راوغورځو او دا وحشي رضی الله عنه د ور ټوپ کو او دا په سینه باندې کېناست او سر یې تېنه قلم کو او دا وایي چې زه که زما نه د مسلمانانو بهترین سړی زما د لاسه قتل شوی دی نو زه په کافرانو کې یو لوی سړی زما د لاسه قتل شو نو دا به د هغې تلافي او کفاره به شي. ان الله بېشک الله تعالی چې دی لا یغفرو بهنه نه کوي ان د دې خبرې یشرک به چې شریک جوړ کړی شي د هغه سره. شریک حصهدار ته وي برخه خور ته وي. الله سره د شریک مطلب دا دی چې دا یو د الله نه ما سوا یو بل څوک بل مخلوق او که فرشته ده که نبي دی که ولی دی او که یو بل مخلوق دی هغه ته الله تعالی سره شریک کې حصهدار یې کې. بیا دا شرک هم په څو قسمه دی. په ذات کې الله تعالی سره شرک کولو لکه ته خدایان 2 دي 3 دي 4 دي. په صفاتو کې الله تعالی سره شریک جوړولو لکه په علم کې الله سره برابرولو. څنګه چې د الله تعالی علم کامل دی د هر څه علم الله ته د وړو خبرو د غټو خبرو او د الله نه هېڅ هم پټ نه دي. دغه شان صفت ته د الله نه ما سوا د بل یو مخلوق دپاره ثابت کړي که د نبي دپاره او که د فرشتې دپاره او که د یو ولي دپاره چې ته د سره هم دقه شان پوره علم دی څنګه چې الله سره دی. دا بیا شرک دی په علم کې. دارنګه یو شرک په تصرف کې وي نو لکه فایده او نقصان الله ورکي اولاد ورکول نه ورکول د الله په اختیار کې ده. نو دغه شان صفت د یو مخلوق دپاره ثابتولو چې ته یو مخلوق هم دقه شان اختیارمند دی چې چاته غواړي فایده به ورکي چاته غواړي نقصان به ورکي حالانکه دا اختیارمند ذات خو الله تعالی دی. نو دا شان اختیار د بل چا لپاره ثابتول دا شرک فی تصرف دی. ان یشرک به چې الله سره شریک جوړ کړی شي دا الله تعالی به چرې هم چاته معاف نه کړي. لکه دا د الله تعالی هر څوک د الله مخلوق دی د الله نه ما سوا هر څوک مخلوق دی. نو مخلوق خالق سره به څنګه برابر شي څنګه به حصهدار شي څنګه به شریک شي. دا خو عقل هم نه مني چې الله خالق دی او غیر الله مخلوق دی. نو مخلوق به یو خالق سره څنګه برابر شي په یو کار کې. ویغفر ما دون ذلک او بهنه کوي هغه چې ښکته وي د دینه دون ښکته ته وي. ښکته نه مراد ده ټونه لوی ګناه شرک دی او بیا د شرک نه لاندې بیا سټپ بای سټپ او درجه به درجه ګناهونه دي. غټ ګناهونه واړه ګناهونه. نو په ګناهونو کې لوی ګناه دا شرک دی او د شرک نه لاندې بیا نور ګناهونه دي. لکه نبی علیه الصلاة والسلام چې
په کوم روایتونو کې د کبیره ګناهونو ذکر کړی دی نو پای کې لومبنی الاشراک بالله الله سره شریک جوړول دا کبیره ګناه دی غټ ګناه دی او دای نه بیا حقته نور ګناهونه دي نو ځکه موږ معنا د دون وکړه حقته ويغفر بهنه بکوي ما دون ذلك هغه چې حقته وي د دینه لمن یشاء د چا لپاره چې الله تعالی وغواړي لمن یشاء المغفرة الله چې چا ته بهنه اراده وکړي نو بس هغه ته الله تعالی بهنه کوي او دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې د شرک نه علاوه هر یو ګناه چې دی نو الله تعالی به د هغې معافي به کي بیا د معافۍ طریقه به صحیح قیامت کې حساب کتاب وشو نو که د الله تعالی فضل په چا وشو نو فوراً به جنت ته داخل کی او کنه الله تعالی د عدل فیصله وکړه د انصاف نو دا کبیره ګناهونو سزا به ورته مقرر شي بیان بشي چې بھائی دا سزا به وخوري بیا به ځای به نو دا ګناهونو دا سزا خوړلو او دای نه پس جنت ته تللو دام الله تعالی وغوښتو نو جنت ته لاړو دا د الله تعالی په لمن یشاء کې دیم داخل شو ولیکه الله تعالی چې نه تا ګناه ولې کو او د ګناه معافي بالکل نشته همیشه لپاره به اوسېږي چې څوک زبردستی خو په الله تعالی نشي کولی چې نه ما به معاف کې خامخا ځکه لمن یشاء وي خلاصه خبرې دا شوه چې د شرک ګناه داسې د کنه سزا چې د هغې څه انتها نشته انسان چې شرک کړی دنیا نه تللی دی او معافي نه راغوښتې او ایمان یې نه دی راوړی د دې سزا بس همیشه لپاره جهنم دی د هغې څه مدت مقرر نه دی او د شرک نه علاوه هر یو ګناه چې دی که کبیره دی او که صغیره دی نو د هغې سزا یو مدت مقرر دی که الله وغواړي نو فوراً به معاف کړي د چا په سفارش سره او یا فضل سره او که نه که الله تعالی د عدل فیصله کړي نو به د هر یو ګناه ټایم به ورته مقرر شي چې به دونه ټایم د دې سزا ده چې هغه تېره شي هغې نه پس به الله تعالی جنت ته داخل کړي ومن یشرک بالله او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره دا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء دې کې ډېر لویه وعده ده د الله تعالی له طرف نه چې ناامیده کېږئ ما ترمذی شریف کې روایت دی علی رضی الله عنه فرمای احب آیت الی فی القرآن ان الله لا یغفر یہ په قرآن په ټولو آیتونو کې چې کوم آیت ما ته ډېر زیات خوښ دی هغه دا آیت دی چې الله وعده وکړه چې را معافي به کومه او د الله تعالی وعده صرف زبانی وعده نی الله د خپل وعده پابند دی الله تعالی خپل وعده پوره کړي ومن یشرک بالله او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره فقد افترا پس یقینا د جوړ کړلو افترا تړلو ته او جوړولو ته وي ګډ لینا چې ورته اردو کې ګډ لینا یعنې د جوړ کړلو اسم مبینا ډېر لوی ګناه ډېر لوی ګناه یې جوړ کو چې الله سره شریک جوړ کو د الله څوک شریک نشته قرآن بار بار وي او دی وینا اے الله ستا پلانکې شریک دی دا پلانکې تا سره په علم کې په تصرف کې په ذات کې په صفاتو کې شریک دی دا څونه لوی ګناه ده جوړ کو چې الله تعالی وی چې د ما څوک شریک نشته صورت یونس کې غالبا وی چې ما ته وښیه که نه د ما شریک څوک دی په دې ځمکه او په اسمان کې نه الله وی چې ما ته وښیه یعنې څوک نشته او ته وی چې نه دا پلانکې ستا شریک دی نو ګویا کې ستا د دعوې مطلب څه شو چې نعوذ بالله ګنې الله ته پته نشته د الله علم ګنې ناقص دی او ستا علم ګنې ډېر کامل دی چې الله ته په کائنات کې څوک شریک نه دی معلومه او ته وی دا پلانکې ستا شریک دی نو دې خو مطلب دی چې الله تعالی دې خبرې علم نشته او تا ته شته دی نو صرف شرک نه دی که نه بلا خرابې به راشي ورسره اسم مبینا ډېر لوی ګناه الم تر الی الذین آیتانه دی کتلیا کسانو ته یزکون انفسکم دی آیت کې چې دا کم د شرک بیانو شو نو دی کې کفر هم داخل دی ورسره په شرک او کفر کې فرق دی کافر هغه چاته وي چې هغه الله د سره مني نه مشرک هغه چاته وي چې الله مني خو الله سره بل څوک هم شریک کي نو دی یشرک بالله کې کفر هم داخل دی علم تر تانه دی کتلیا کسانو ته یزکون انفسهم چې دی پاکی بیانوي د خپلو ځانونو یهودو چې کله د آیت اورېدو ان الله لا یغفر
دې موږ شرک نه کړی، موږ مشرکان نه یو، موږ د الله محبوب خلق یو، د پیغمبرانو اولاد یو، نحن ابناء الله واحباؤه، موږ د الله محبوب یو او د الله د پیغمبرانو زامن یو. نو قرآن وی خپل پاکي په خپل بیانوي، خپل ځان مقدس مګنئ. مقدس او پاک هغه څوک دی چې الله تعالی ورته پاک وایي. الم تر تانی کتلی الی الذین کسانو ته یزکون انفسهم چې دی پاکي بیانوي د خپل ځانونو، یعنی خپل ځان پاک غني او په خوله وی چې موږ پاک یو، په ذهن کې ځان پاک غني او په خولیم داغه اظهار کې چې موږ ډیر پاک خلق یو، موږ نه شرک کړی نه کفر کړی او کله موږ نه څه شوي دي هغه موږ ته مخکې نه معاف شوي دي، ځکه موږ د الله هغه لاډلی یو، نیازبین یو. موږ قرآن بل الله یزکی من یشاء، بلکې الله تعالی یزکی پاکوي من یشاء چاله چې وغواړي. الله چې چاله وغواړي اب الله تعالی پاکي، ستا په وینا نه کېږي، زما په وینا نه کېږي. الله چې چاته پاک وي اب پاکي. روح المانی لیکلی دی چې آیت مبارکه د یهودو د یو ډلې باره کې نازل شو. دی رالو نبی علیہ السلام ته سره ماشومان ناوستلو او نبی علیہ السلام ته وفرمایلو، نبی علیہ السلام ته وی هل علی اولادنا هؤلاء من ذنب، په دې ماشومان باندې څه ګناه شته دی؟ نو نبی علیہ السلام وی نه، ماشومان هو ګناه نه کی، لکه ګناه مکلف انسان کی چې بالغ او دا ماشومان دي. نو دی وی چې قسم دې په ذات باندې بما نحن فيه الا كهيئتهم، موږ بالکل د دې ماشومانو په شانتي یو، څنګه چې د دې ګناه نشته د موږ هم ګناه نشته. او کله موږ نه د ورځې په سحر کې یو ګناه وشي نو ماښام نه مخکې کفاره زموږ شوي، یا موږ ته معاف شوي، او که ماښام نه زموږ یو ګناه وشي نو سهار نه مخکې هغه موږ ته معاف شوي. نو دا دی یو دعوه وکړه چې موږ خو پاک یو، سهار او ماښام پاک یو او د ماشومانو په شانتي. الله تعالی نازل کو ځان په خپل پاک مګنئ، پاک هغه څوک دی چې الله ورته پاک وي. بل الله یزکی من یشاء، بلکې الله تعالی پاکوي چاله چې غواړي. او د الله تعالی پاکول په ایمان سره کیږي. ایمان چې وروړې پاک شوي، او چې ایمان دې نه دی وروړې نو مکمل نجس یې، پلیت یې. قرآن کریم مشرک ته نجس ویلی دی، انما المشرکون نجس، دا مشرکان نجس دي، ګنده دي. نو په ظاهره کې هو پاک دي، سپریګانې کې او شیمپان لګي او صابونونه او ځان پاک ګڼي، جامې پاکې دي. او قرآن کریم ورته د عقیدې په اعتبار سره نجس او پلیت ویلی دی. یزکی من یشاء، پاکوي چاله چې غواړي. او د الله تعالی پاکول کېږي په ایمان سره او په تقوا سره. کم انسان چې څونه زیات پرهیزګاره دی، متقي دی، دونه دی زیات پاک دی. او کم انسان چې څونه ګناهونو کې ملوث دی، مبتلا دی، دونه دی ناپاک دی. ولا یظلمون فتیلا، او ظلم بنشي کېدلی په دې باندې فتیلا د تار برابر. فتیلو د کجوري چې دا کومه ډوکې دی او دا ډوکې دا یو طرف ته لاندې چود دي، په دې چود کې دننه نرۍ سپین تاري، دې ته فتیل وایي. ځکه موږ معنا د تار برابر وکړه. او فتیل دې ته هم وایي چې انسان دا دوه ګوتې یو بل سره یو ځای کړي او ویمږي، او دې کې چې کوم نرۍ خیرې پیدا شي دغه نرۍ خیرې ته هم فتیل وایي. د مراد نه معمولی، دواړه معنی کولو مراد نه معمولی دی، یعنی معمولی ظلم هم الله تعالی په چا باندې نه کوي. مطلب د آیت دا دی یو مشرک ته الله تعالی د همیشه لپاره سزا ورکړي، دا به ظلم او زیاتی نه دی. یو ګناهګار انسان ته الله د جهنم سزا ورکړي، دا به الله تعالی ظلم او زیاتی نه کوي. دا د عمل او دغه د شرک او دغه د عقیدې بالکل برابر او مناسبه سزا ده. ولا یظلمون فتیلا، او ظلم بنشي کېدلی په دې باندې فتیلا د تار برابر. انظر وګوره، دا تعجب اظهار دی، وګوره کنه څونه عجیبه خبره ده. کیف یفترون علی الله الکذب، څرنګه دی جوړوي په الله تعالی باندې دروغ لره. الله سره شریک جوړول دا څونه لوی دروغ دی، په الله باندې دروغ جوړول شو. یا دا سره د شرک نه او سره د کفر نه او سره د الله په کتاب کې د تحریف نه او بیا هم ځان ته پاک ویلو، نو دا څونه لوی دروغ شو. لکه یهودو شرکم کو، عزیر علیہ السلام ته د الله تعالی زوی وي او بیا هم ځان ته پاک وي. پیغمبران یې قتل کړي بیا هم ځان ته پاک وي.
د الله په کتاب کې تحریف کړی دی بیا هم ځان ته پاک وي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه انکار کوي بیا هم ځان ته پاک وي، ښه پېژني چې نبی علیه السلام حق پیغمبر دی او د هغې باوجود ځان ته لا پاک وي، ایمان نه وروړي، دا څونه دروغ دی په الله تعالی باندې جوړ کړو. وکفا به اسما مبینا او کافی دا دروغ اسما مبینا ګناه ډیر لوی، کبل یو ګناه ونه کړي نو بس دا ګناه ډیر لوی دی د هلاکت او د تباهۍ دپاره او جهنم ته راتلو لپاره به دا ګناه ډیر دی، دروغ دا کافر دی کبل یو کار دی ونه کړي. دې مخکې آیت کې راځي چې خپله پاکي په خپله مه بیانوئ. احادیثو کې د دې نه منع راغلې ده یو سړی دی د چا په مخه باندې د هغه مدح او تعریف نه کړي، ځکه انسان کمزوری دی او شیطان ورسره دی. انسان په خپل تعریف ډېر خوشحالیږي، چې ته د چا په مخه د هغه تعریف وکړې نو په زړه کې عجب پیدا شي چې زه ګنې ښه یم، زما ګنې یو مقام دی یو حیثیت دی یو درجه ده، نه غریب به مرض کې مبتلا شي او شیطان په هغې کار شروع کړي نو رفته به تکبر ته خبر ورسي نو هلاک دی کو. دغه په غیر موجودګۍ کې دغه تعریف کوه، د یو مؤمن مسلمان تعریف کوه خو دغه په غیر موجودګۍ کې کوه چې دغه نقصان ونه شي. نبی علیه السلام فرمایي ایاکم والتمادح، ځان وساتئ د یو بل د تعریف او د مدح کولو نه، فانه ذبح، دا د یو مؤمن مسلمان علالول شو په ژوندو باندې چې ته هغه په مخه دغه تعریف کوې. خیر ښه خبره د هر چا کوه خو د حد نه زیاتو د هغه تعریف مه کوه مدح مه کوه. یو روایت کې نبی علیه السلام فرمایي چې ستا په مخه څوک ستا تعریف وکړي د خوله کې وله خاورې واچوه، نو حقیقت باندې به عمل نه کوي چې خوله کې وله خاورې واچوي، خو مطلب دا دی چې هغه ټایم کې داسې یو خبره وکړه چې دغه د خبره ماته شي، لکه نین شیطان به تاله په پړه کې قسم خبر راولي چې او که نه ته پرهیزګاره مې د الله په نیز مقبول مې، لکه خلک ستا تعریفونه کوي. هر انسان ته خپلې کمې کوتاهۍ معلومې دي، خپل ګناهونه معلوم دي، نو دوی به څنګه د خپل ځان تعریف وي د بل چا تعریف به وکړي. وکفا به اسما مبینا او کافي دا دروغ ګناه څرګند او ګناه ښکاره. بېشک الله تعالی چې د بهنه نه کوي دا چې شریک جوړ کړی شي دا سره بهنه کوي هغه چې ښکته وي د دې نه د چا دپاره چې الله تعالی وغواړي، او څوک چې شریک جوړ کړي د الله تعالی سره پس یقین د جوړ کړه ګناه ډېر لوی. آیتانه دي کتلي هغه کسانو ته چې دوی پاکي بیانوي د خپلو ځانونو، بلکې الله تعالی پاکوي چا لره چې وغواړي، او ظلم به نشي کېدلی په دې باندې د تار برابر. وګوره ته څرنګه دي جوړوي په الله تعالی باندې دروغ لره او کافي دا دروغ ګناه څرګندو.